مبارک هم چې پښتنو بدلم ختمه شوه. یو انډین جینۍ د انډیا نه پاکستان ته راله. یو طرف ته که سیمه حیدر زمونږ د ملک نه هندوستان ته لاړه، دغه سوچ و فکر پښتانه ډیر زیات پریشانه کړي. ولې چې دلته کې خبره د عزت او د غیرت وه. دی دا سوچ و فکر کاو چې دې سره به اوس څه کوو، دا به څه طریقه کار جوړیږي. په دغه دوران کې دغه انجو نیمي جنۍ چې کومه ده د هندوستان نه پاکستان ته راله د خپل ملګري نصر الله خواله. د انجو عمر 34 کاله دی. د دې تعلق د هندوستان د اتر پردیش یو لرې پراته کلي سره دی. څه موده وړاندې د دغه انجو د پاکستان خیبر پښتونخوا د ذلدیر یو هلک 9 کلن نصر الله سره په فیسبوک باندې دوستانه جوړه شوې وه. دغه دوستانه چې کومه ده دې حد ته خوږه شوه چې دغه انجو نن راله د اپردیر نصر الله د کتو دپاره. دا ښه په لیګل طریقه په صحیح طریقه باندې راغلی ده. ګرانو کتونکو ما اورېدلی و چې مینه ړنده وي هغه هېڅ ته هم نه ګوري، د هېڅ چا پروا هم نه کوي. خو زه به دا ووایم چې مینه ړندې سره سره کڼه او ګونګۍ هم وي، ځکه دومره په خاموشۍ باندې د هندوستان نه یو جینۍ راله او د خپل ملګري کتو دپاره، د خپل ملګري سره د میلاوېدو دپاره. یو طرف ته که چېرې موږ سوچ وکړو نو دغه سیمه حیدر چې کومه ده که چېرې مینه ړنده نه وی نو دغه سیمه حیدر چې چېرته تلې د یو هندو هلک پسې اسلام یې پرېښو ورپسې. دې نه علاوه چې کوم ده هغه هلک هم الله دې معافي وکړي داسې دی که نه چې زه د دې په باره کې څه نشم ویلی ځکه د انسانیت توهین دی، خو ډېر زیات په بد حال باندې دی. او دغه سیمه حیدر چې کومه ده سیده لاړه، هر څه یې پرېښول، خپل کور یې پرېښو، خپل ګل غوندې خاوند یې پرېښو او هلته کې ورسېده هندوستان ته دغه شان کیټړي پسې. خو بل طرف ته که چېرې موږ سوچ وکړو نو دغه انجو نومي جینۍ راله پاکستان ته نصر الله نومي هلک پسې. نصر الله یو ښایسته ځوان دی او 9 کاله عمر لري. د دې او د انجو په فیسبوک باندې څه موده وړاندې دوستانه جوړه شوې وه. دغه دوستانې مکمل کېدو دپاره او د دغې دوستانې د لارې نه چې کومه ده دغه انجو راله چې دغه خپل ملګری وویني د نږدې نه. او د دیر د خلکو وینا ده چې موږ به د دې ډېر زیات قدر او ډېر زیات خدمت وکړو، ولې چې پښتانه ډېر زیات مهمان نوازه او ډېر قدردان خلک دي. بالکل په دې خبره کې هېڅ شک هم نشته دی چې پښتانه میلمه دوست او قدردان او عزتمن خلک دي او غیرتمن خلک دي. نو ولې به په دغه تورسرې باندې عزت او غیرت نه کوي، ولې به د دې خدمت نه کوي. دا خو خیر د یو میاشتې په ویزه باندې راغلی ده، دلته کې په ویزټ ویزه باندې راغلی ده پاکستان ته د خپل ملګري نصر الله خواله. ګرانو کتونکو که چېرې موږ یو طرف ته سوچ وکړو فیسبوک یا دغه سوشل میډیا چې کومه ده دا خلک دومره خپلو کې رانږدې کړه چې هغه زړونه هم یو بل سره یعنې ولګېدل. د دنیا یو ګوټ کې به یو انسان وي، بل ګوټ کې به بل انسان وي، ټول په سیکنډونو کې د یو بل سره چې کومه دی ملاقات کوي، په سیکنډونو کې د یو بل سره دیدنونه کوي او یو بل چې کومه دی ویني. نو دا یو طرف ته موږ دپاره ډېر زیات سهولت هم شو، ډېر ټکنالوژي چې کومه ده ډېرې زیاتې اسانتیاوې انسانانو ته پیدا کړي. خو بل طرف ته ډېر زیات مشکلات هم دغه انسانانو دپاره پیدا کړي دي دغه سوشل میډیا، ځکه چې د دې صحیح استعمال خلک نه کوي. د دې داسې طریقه باندې استعمال کوي که نه چې هغه صرف او صرف تباهي او بربادي وي. نو موږ له پکار دي چې دغه ټکنالوژي، دغه سوشل میډیا او دغه ساینس چې کومه ترقي کړې دې نه فایده واخلو، دا نه چې دې نه د یو بل دپاره یا د ځان دپاره یا د بل انسان مسلمان دپاره نقصان جوړ کړو. په دې ویډیو باندې به خپله رایه لازمي راکوئ، مخکې هم د ملګرو سره شیر کړئ.